لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رونو ما دا اللہ دی کتاب دلسم پاری د سورہ انفال یو آیاتی کریمہ سا سروان دی تلاوت کو او یو حدیث د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا احادیث مبارکونا دا سورت کریمہ سورہ انفال د نور سورتونو نا پدی اعتبار سره ممتاز دے چې پدی سورت کی خالص طول خبره د جهاد فی سبیل الله دا د دین علاوه نور مستقل سورتونه دی قران پاک کې چې باغی کی سیوا د جهاد فی سبیل الله نا بل څه خبر نشته
بلکې څومره چې مدني سورتونه دي قران پاک کې نو تقریبا هر یو مدني سورت د جهاد فی سبیل الله په فرضیت باندې مشتمل دی ځکه زموږ د حضور صلی الله علیه و آله وسلم هغه مبارک ژوندون په دوه حصو باندې تقسیم دی یو حصہ د مکی مکرمه هغه مبارک ژوندونو چې پورا دیار لس کال په دې مسلې لګیدلیو چې د الله وحدانیت او د یووالي طرف ته نبی عليه السلام خلق را بلل او دعوت د جبی مبارک شروع او د مدینه منوره لس کال مبارک زندگی دا تقریبا ټول په جهاد فی سبیل الله کې تیر نو قران پاک کې مستقل سورتونه دي چې پاغه کې سیوا د جهاد فی سبیل الله نه بل خبر نشته داما چې کوم مبارک آیات کریمه ولستو دې کې رب العالمین د اول غزا چاغي توي غزوه د بدر داغي ذکر کوي الله رب العزت دا د کفر او د اسلام په منځ کې لومبني غزا وا دی آیات کریمه او ورپسې دی صورت کې مخکم ذکر شوه د دغه جهاد ذکر کوي الله رب العزت دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت نا پس ټولو کې لوی ډومبني غزا د دینه مخکې وړي غزاګانې شوې وي ټولو کې لوی غزا چې هغه ته فیصله کن جنگ وي دا غزوه بدر او قران حکیم زې پزې داغي نوم مغسته لکه مخ کی سورہ ال عمران کی تیر شوی الله د غزوه بدر نوم په بدر سره قران پاک کی ذکر کړي کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره ته هجرت کو ندویم کال د هجرت شروع او کافرانو چې کوم ظلمونه او زیاتی د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره کول باغې کې په مکه مکرمه کې اس قسمه کمې نور اوسته دویم کال چې کله د هجرت شروع شو نو د مکه مکرمه د قریشو یو قافله شام ته لاړه چې مورخین لیکلي هغه داغه قافلی والو د کسانو تعداد یا 10 کسانو یا 30 کسانو او په یو لوی مالیت باندې په یو لوی مال او دولت باندې دا قافله مشتمل او دا غیر ادم داوا چې د دې قافلې غټوله مدنی با د اسلام او د مسلمانانو په مقابله کې لګي د رمضان المبارک میاشوا جبريل امین علیہ الصلات والسلام د الله د طرف نه راغی نبی علیہ السلام ته ویغه قافله د قریش او د مشرکانو چې شام نه را روانه ده کتا سوداغي د نیولو کوشش کوي ځکه دا مسله ده چې یو کافر تاسو سره جنگ کوي هغه ته محارب وای محاربین کافر ورته وای د محاربین او کافرونو چې په کومه طریقه مسلمان مال حاصل کو دي ته غنیمت وای دوکا بنی ټګي بنی اسلام کی تو دوکا او ټګي د یو محارب کافر سره حرام دی او ناروا دي لا د مسلمان سره بس ټګي رواشي د یو محارب جنگی کافر نه چې اسلام ته مخله ولاړ دی داغنه چې په کومي طریقې باندې مسلمانانو مال حاصل کو دي ته وی مال غنیمت اوس دا قافله را روانه دا او په ډېر مال مشتمل ده حضور صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل امین علیہ السلام راغی او چون کې د جنگ سے اراده دراوتو په وخت کې نه ویچن کسان پکار نو درې سوا دیار لس کسان د حضور صلی الله علیه وسلم سره تیار شو پدې نیت باندې روت الجمع قافله نیس
او دغه کسان ډیر نور ته ضرورت نو ځکه نور صحابه کرام رونه وته او اهل علم لیکلي علماء د تاریخو چې د افتی پرز د رمضان المبارک 12 روزه وا چې حضور صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې نه وروته او هغه مشهور صحابي چې عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ ده بعض داغنو عمرو ابن ام مکتوم ذکر کړي او عام مشهور ادا ده چې عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ او د بارک د محدثینو اختلاف د پستر ګډوندو چې دا پیدایشي ډوندو کرستو ور باندې داړوندواله راغله نو دوه قولونه دي د علماء کرام یو قول دامو چې دا پیدایشي ډون پیدا نو یو قول دا چې نه ابتدا کې دی ډون نو مادرزاد ډون نو بلکې داړوندواله ورته رستو راغله او داغه مبارک صحابي دی چې روح المانی لیکلی دیار لسمقو کی چې حضور صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې نه جهاد تلاړ دے نزان نرستی په مدینه او مسجد نبوی کې دا خلیفہ جوړ کړ دا د دلوی شان او دیار لسکرت ادا پستر ګډوندو او دا د حضور صلی الله علیه وسلم سلور مؤذنینو د مدینه باندې بل چا له خلیفہ جوړول لس ضرورت او د دې صحابي بارک فرمایي صحابي دې چې د پستر کو باندې لوند یو ځل نبی عليه السلام سره دا غټ غټ کافر ناس دې کې دې راغې د مسلې ته پوسې کول د کورنا دې خو چون کې پستر ګوند دا اور لپته نو چې حضور صلی الله علیه وسلم سره کافر ناس دي او ای لګنه دعوت پیش کړي نبی عليه السلام د دندا سے مخ مبارک واړو په دې نیت چې دا خپل مرګره دي مسلمان مؤمن دي کلک یقین والده دې خو تپوس بل وخت کې مکول شي او کافر طرف ته توجه کا چې کې دې شي د ایمان راړي رب العالمین تدا خبره خوخنه شو دا تمره لوی شان ول صحابي مستقل صورت رولې ګلو الله و عبس وتولى ان جاءه الاعمى الله رب العزت وی زما حبیب تاته نه مخواړو چې تا تړون راغې تا ته زما حبیب سپتر چې د پزړو کې څومره درد وروړي او د عمل پنیت د کور وروته الله وی خبردار زما حبیب آئنده بګوره دا خبره زنه برداشت کو چې یو طالب د حق دی یو غیر طالب دی دا مسله د شریعت وی د طلبگار حق د غیر طلب نه مخکې یو سړی د دین طالب دی او طلب کوي یو کې طلب نشتا نو دا مسله د شریعت غم بډومبه د چا کې غم بډومبه د طلبگار د دې وجنه د بارکی نبی علیہ السلام ته عتاب راغله او عتاب دیته وای چې څوک د محبت نه پډنګ ډک انداز کې ملامتیا کوي وای دې چې نبی علیہ السلام صحیح کو مفسرین لیکلي وی به مرحبا مرحبا بمن عاتبني فيه ربي مرحبا او مرحبا دی باغچا چې داغه بارک رب العالمین پما د محبت نډک ملامت یاره لګي مرحبا مرحبا بمن عاتبني فيه ربي مرحبا او مرحبا دی باغچا چې داغه بارک رب العالمین پما باندې د محبت نډک عتاب را لګي لدا صحابی نبی علیہ السلام مدینه منورې کی خلیفہ کو او مورخین لیکلي چې روحا مقام تا رسول الله صلی الله علیه وسلم رو رسیدو نو ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ هغه د روحا مقام نو واپس رولې ګلو چې زت خلیفہ شوی مدینه منورې باندې دا لوی جلیل القدر صحابي ریاض الجنہ کی کماستنه چې دا چغې ته وای استوانه ابو لبابه د صحابه عجیب شانو یو عمل دا غي زمونږ استاد د پاره د ایمان او د عمل او د حق معیار دی ځکه دا زمونږ د اهل سنت والجماعت مسلک دی چې صحابه زمونږ د پاره معیار د حق دا غي ایمان زمونږ د پاره د ایمان معیار دی دا غي عمل زمونږ د پاره د عمل معیار دی الله ویلي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صحابه کرام تعالی وی اے زما د پیغمبر صحابه کرام تر قیامت پورې کستاس غون ایمان چاراړو خلاریو موندا
او کستاسو غنتی سوک نه جوړیږي نو فانما هم فی شقاق، دا په دشمنی کې دي، په عداوت کې دي، بغاوت او سرکشی کې. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین لوی شان نو دروحا مقام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس او دلته قافلې کې ابو سفیان مشر او ډېر چالاک او خيار سره او دغه وخت له ایمان نه ورو ناغه پس طریقې ځان خبرولو پته ورته ولګی دا چې حضور صلی الله علیه وسلم زموږ د قافلې په طلب کې وروته. نو زمزم ابن عمرو الغفاری او کافر هغه ته دور پیسې والا او په دې تیز رفتار سورلۍ باندې ځان مکه مکرمه ته ورسو. اول ته زموږ د حال نه خبر کی چې بس قافلې له نبی علیہ السلام وروته که زموږ بچاو او نجات غواړي نو کافر دی روزي. او علماء لیکلي روایاتو کې راغلي چې د حضور صلی الله علیه وسلم ترور وا عاتقه بنت عبد المطلب دا داغینو معاتقه داغی د غزوه بدر نمخ کی خوب ولید او سناشنا خوب یو کت بعضی خوبونه بشارات وی د الله د طرف نه، بعضی خوبونه نیک خوبونه سوی خوبونه درې قسم وی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی یو هغه خوب دی چې هغه ته خیالي او وهمي خوب وای لکه درځي سکه لګیای د شپې هم پاغي کې لګیای. یو شیطانی خوب دی چې په خوب کې دیو یری او ځان د خفقان خوب در لخکاره کی نو د خیالي او د شیطانی خوب د تعبیر تپوس بنکه. یو دریم قسم خوب دی هغه ته وای رحمانی خوب نو دا هغه تپوس د الله حبیب وای د عالم نو کا یا د خيار سړی نو کا یا د هغه چا نو کا چې تاسو سره عداوت او دشمنی مینه ساتي. ځکه دا مسله ده وای د خوب تعبیر چې چا څنګه وېست نو هغه شان نمونه د دې الله سرګندای. نو یو عالم یو عاقل یو تاسو سره چې مینه دا بدل لدا سي تعبیر او باسي چا به خوشاله او هغه شان نه الله دې روباس. نو د هر خوب د تعبیر تپوس مکوي. دا مسله چا د یری خوب لیدو ځان په ير ولیدو په تکلیف یا بل مسلمان وکړو نو داغي طریقه حضور صلی الله علیه وسلم دا خولي چې دې ګس طرف ته دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی وای دې ګس طرف ته دې پیری لاړی او چې پکم طرف دی هغه طرف بدل بل طرف لراوړ او خبر داده چې را پاس او د سوک 2 رکعات نفل وکا هیڅ قسم ير او خطر په ضرورت کې مسات. نو حضرت عاتقی رضی الله عنها خوب ولیدو چې یو سړی په اوخ باندې سور راغی او د مکی مکرمه په بازي خړونو کې ودرېدو یو आवाज وکړ چې یا اهل غدر لمصارعکم اے د دوکي او د ټګي خاوندانو د خپل قتل او د هلاکت ځایونو ته وځي. درې आवाज وکړ دې سره وی ټول خلق راجم شو د مکی مکرمه والا د نبی علیہ السلام ترور د پلار خور چې ورته وای هغه خوب لیدو. بیا ورپسې دا خلق دی او د سور سړې په اوخ باندې بیت الله شریف ته ورځل شو او بیا په اوخ باندې دې ته داسې ښکاری چې د بیت الله د پاسه ودرېدو او به درې आवाजونه وکړل چې یا اهل غدر لمصارعکم اے د دوکو د ټګو خاوندانو چې ټول عمر مد الله حبیب ته ازار او تکلیف رسوله اوزای خپل د هلاکت ځایونه درې आवाजې د بیت الله شریف د پاسو او بیا جبل ابي قبيس د حرم شریف سره نږدې یو غر دی او اهل علم لیکلي چې الله دا غرونه په دې ځمکه کې خپل داړون بنه غر دی چې په ځمکه کې هغه ته وایي جبل ابي قبيس. بعض روایتونو کې دا راغلي چې خلیل الرحمن کلا بیت الله شریف جوړ کو او د حج د فرضیت اعلان کولو نو دغه جبل ابي قبيس ته خطر او الله ورته ویلو واذن فی الناس اے زما خلیل کور د زما جوړ کو اوس د دې کور د حج د پاره خلکو کې اعلانو نو درې आवाजونه په جبل ابي قبيس وکړ او به یو غونډه وروښتا ناچ د مکی دی من لراله نو ټول تس نس لاړه او داسې کور پاتې نشو چې دا غي کانی ذرات غکور ټول ورته دا ساری خوب چې کلا ولید د شپې
نو دا ډېر حیران او پریشان شي دا څنګه خوب دی. حضور صلی الله علیه وسلم خو هجرت کړو چې دې تپوس کړو خپل رور راوغختو مشر حضرت عباس رضی الله عنه. عباس رضی الله تعالی عنہ ته دا خوب وي. هغه ورته چې دا خبره بس پټه چا توایا ما ځکه دا خاندان د حضور صلی الله علیه وسلم د وجنا خلق بدنامي په لګولې د حق هغه دعوت د توحید هغه دعوت د دې خاندان نه روته خو پس طریقې سو خبر شو. عباس رضی الله تعالی عنہ د طواف تروتو ځکه په حالت کفر کې مشرکانو د بیت الله طواف وکړ. د مشرکانو د حضور صلی الله علیه وسلم سره په موز او طواف او په زکات او په حج کې اختلاف نو اصل اختلاف د ایمان او توحید په مسله کې. اصل اختلاف سو د ایمان او د توحید په مسله کې. ټول قران سره د مشرکانو دشمنی نه بلکې دې کې خاص چې کوم د توحید خبرې دي او د مشرکانو د خدایانو د معبودانو د شرک ردو دې سره روانه. الله سوره یونس یولسمه پاره کې وایي الله وی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ. الله وی کله چې زما قرآن پدې مشرکانو کلاو سرګن لسته شي او دای پکې د خپل شرک او د خپل معبودانو رد واوري نو مشرکانو بوي ایتی بقرآن غیر هذا. اے دا الله پیغمبر یو بل کتاب راړه بیان که قرآن م بیانوا یا خیر د قرآن بیان کا او بدله خودی کې لک ترمیم کا. دا قرآن دی خدا د توحید خبره ته لري. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د موز او د زکات او د حج او د طواف د وجنه شاعر او مجنون او لیونه کاهن نوي. دا طوافونه خو مشرکانو کول، منځونه خو مشرکانو کول، زکاتونه خو مشرکانو ورکول. دا الله حبیب ته لیونه د سوج نوي انهم اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. دی مشرکان ته چې بوویل شول چې نشته دی بل د عبادت لایق او مالک مگر الله دی. نو نه دا نه ګټه دا نه ولی دی نه شهید دی نه مړی دی نه ژوند دی نه نبی دی نه ولی دی. د عبادت مالک او مستحق صرف څوک دی؟ الله رب العزت دی. نو الله وی استكبرون د دې مسلې د وجنا دی بغرور او تکبر کرالل او بیا به پیغمبر فتوی خجولی ويقولون إنا لتاركو آلهتنا. دا مشرکان وای آیا موږ د خپل خدایان پریزو لشاعر مجنون د وجد وینا دی او شاعر او لیونینا. حضور صلی الله علیه وسلم ته لیونه پدې او جنگ ور سره پدیو دا الله حبیب تر عجمو نو چې کله مسئله توحید و اوریدا ناغي وی اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. وی دی پیغمبر زمون د ټولو د سونو خدایانو نفیو کا چې دای سنشي کوله د دای پلاس کې مرض او تکلیف راوستلو بوتل نشتا مگر قول والا صرف یو الله دې. دا خو عجیب خبره ده. وان طلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم. مشران او سرداران د الله د حبیب د مجلس نروان شول. مشران لوي زید دی پیغمبر خبرو نه منئ پخپل خدایانو کلک شي. دا پیغمبر مو د خدایانو ناړي بدی مسلې د الله د حبیب سره مخالفت. عباس رضی الله عنه طواف سره وته خبر دینه شروع چې مشرکانو حالت کفر کې څه کولو طواف وکړو. ابو جهل سره د ډلې نه ناس نو دی ابو جهل له خوب پته پس طریقه لګیدل. عباس رضی الله تعالی عنہ ته وای چې پدی مصبرونو کو ای بنی هاشمو چې تاسو کې یو سړی وي چې ز پیغمبر
اوس مو زنانم د نبوت دعوی شروع او ډېرې څه خبرې وکړي. عباس رضی الله عنه د صبر نه کار واغوست. خدا خاندان ډېر اوچت خاندان ځکه دا یاد وساتئ کله چې مظلوم انسان الله ته جړلي نو د هغه جړه الله داسې قبوله کړي چې آینده بیا هغه کار نه دی شوی. حضرت لوط علیه السلام چې کله قوم ته لېږلی شوی نو خاندان مضبوط نو چې کله مشرکانو د هغه او د هغه د مېلمنو بېعزتي کوله نو هغه الله ته جړلي چې کاش چې زما خاندان او ډله مضبوطه وي. علماء لیکلي دي دغه جړه او فریاد نه پس نبی الله په کمزوري خاندان کې نظر علی بلکې الله هغه خاندان کا کافر مخدا سے غیرت پکې چولې کنا چې نبی د چا بي عزتۍ لنه ور کړ. عباس رضی الله عنه غوونو کو چکور تراغ نو د ابنی هاشم زنانو راګیر کو ګور زموږ د سړو پسې ابو جهل خبرې کوي نن زنانو پسې وکي تعالی سوجه وجه ته خاموش پاتې شي تاسو د جواب ولې نه وکړ. عباس رضی الله عنه ډېر پریشان کو پدې نیت پدرې مرز وروته چې نن به انتقام اخلي. چې وی قتل کې ابو جهل او دا ټول ناس کی عباس رضی الله عنه حرم شریف تر دن نشو طواف ته پاره چې طواف شروع کړ چې دې کې یو قتل ابو جهل سره د ټول خلکو منډي ده حیران آغا زمزم ابن عمرو الغفاری چې هغه قافلې را لېږلې وغه مکې ته ورسېدو او هغه د اسنه د اوخ نه د سپېږمۍ سیرې کړې وي دا به د خطرې علامه او د اوخ د سپېږمو نه وینې بهېدې او وی چې خلکو خطره ده او که خپله قافله بچکول غواړئ نو ځان رسوئ. بس په ټوله مکه مکرمه کې اعلان شو ټوله مکه مکرمه کې اعلان شو او داسې څوک پاتې نه شول یا خپله راووتو یا د خپل ځای باندې بل څوک راولېږلو او 1000 مسلح فوج 1000 مسلح فوج 1000 مسلح فوج دا د مشرکانو تیار شو او د مکې مکرمې نه شو وته. پدې کې عباس رضی الله عنهم لاړو دی د مشرکانو دی فوج کې بعضې داسې کسانو چې هغه په زور روستلی شو. غزوه بدر کې ځکه نبی علیہ السلام د جنگ شروع کېدو نه مخکې وی که څوک فلانی سره ملاو شوی نو قتلوی یې مه په زور روسته. هغې کې عباس رضی الله عنهم خولی وی ګوره که حضرت عباس زما تر سره ملاو شوی نو قتلوی یې ما دی په زور روسته. حضرت عباس رضی الله عنه په زور روسته. کله سړی د قوم او د قبیلې نه خلاصېږي نه او دغه وخت کې لا د اظهار د ایمانم نو کړی نو دا 1000 مسلح فوج دا مقابله تر وته. خو بني بکر ابن کنانه یو قبیله وا چې د عربو د قریشو د هغې سره دشمنی وا نو دای سره دا یاره وه چې هسې نه مونږ ونوځو او دې ځای کې دی را باندې په دې اولاد مو حمله ولکي شیطان ډېر لوی ظالم نو د هغه قبیلې یو سردار و سراقه ابن مالک چې هغه رستو ایمان هم راوړی او ډېر بهادر سړی سلسل کسان به یوازې راګیرول. شیطان د سراقه ابن مالک په شکل کې راغی او دی لوي تاسو دې ونه یریږئ چې زما خاندان او قبیله به حمله وکړي زه ذمهوار یم هېڅ فکر مه کوئ. نو مشرکان یې ښه کلک کړل مشرکان یې ښه کلک کړل سراقه ابن مالک او تر دې پورې چې جهاد زما عزتمند جوړ شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی روتی د قافلې پسې قافله د لاسو نه ووته او دې کې 314 کسان دې 314 کسانو سره او یا اوښان درې کسان به نمبر په نمبر په یو اوښ سورېدل. حضور صلی الله علیه وسلم سره نمبر کې علی رضی الله عنه دی او مرصد ابن ابي مرصد الغنوي رضی الله عنه دا نمبر په نمبر. نو چې کله د حضور صلی الله علیه وسلم نمبر براغه د دې صحابو نمبر براغه نو دای وې دا الله حبیب زمونږ دی نمبر باندې تاسو سورلیو کوي دا الله حبیب ورته نه خو تاسو زمانه طاقتور یې تاسو زمانه طاقتور نه ځکه محدثینو لیکلي مخکې درس کې د تیر شو چې وې د سلور زورو کسانو طاقت الله حضور صلی الله علیه وسلم تور کړ او داسې شجاع او بهادر په مختز مکه نه تیر شوی لکه حضور صلی الله علیه وسلم وینه خو تاسو طاقت کې مانه سیوای او نزد اجر او ثواب نه بے پروا چې کنه زما اجر او ثواب له ضرورت باقاعده په خپل نمبر به حضور صلی الله علیه وسلم کو زیدو او په خپل نمبر به سور لیکو
تر دې چې پته ولګېده چې قافله خو د ګوتو نه ووته. قافلې والو چې کله پته ولګېده دی د بدر په دې لاره را روانو. ابو سفیان به په اس باندې مخکې د قافلې نه تلو. نو هغه اندازه ولګوله چې نبی علیہ السلام سره د صحابه کرامو نه بدر ته را رسېدلی. نو د دریاب په غاړه قافله مکې مکرمې ته راوسته. او چې کله قافله ورسېده نو هغه ځای نه خبر راولېږلو چې تاسو خو مونږ بچ کول غوښتو او بس مونږ بچ شو، نو تاسو دا مهرباني وکړئ چې واپس راځئ. فرعون د دې امت وی ابو جهل وینا مونږ بال ته ډمې ګډو شراب بسکو 3 ورځې به د بدر په میدان کې دی رہیو چې دا ټول عربو لپته ولګي او آینده زمونږ مخې له څوک نه راوځي. کله چې قافله د ګوتو نه ووته نو حضور صلی الله علیه وسلم صحابه کرام راجمع کړل. حدود نبار واده نه و. صحابه کرام یو پاسېدو او خاص کر امور حربیو کې د جنگ په امورو کې حضور صلی الله علیه وسلم مشوره کړې. د جنگ په امورو کې چې وحی نه راغله ناغي کې حضور صلی الله علیه وسلم مشوره وکوله. لکه بدر کې او د میدان کې نبی رسول الله کې ناستو هغه صحابي وی د الله حبیب دا په وحی باندې دې ځای باندې ناسې وینا وی خدا ځای مناسب نه دې ځای نه پنه. جنگ خپل یو تجربه غواړي. ناغه صحابي وی د الله حبیب کو وحی نشوي نو دا زید ناس ته او د قافلې د ټیکاو مناسب نه. حضور صلی الله علیه وسلم زې بدل صحابه کرامو نے مشوره واغسته. انصار د مدینه منوره په شول چې دا حضور صلی الله علیه وسلم موږ نه مشوره اخلي. زموږ نه مقداد رضی الله عنه او صحابي دې را پاسې او نبی علیہ السلام ته وی د الله حبیبا تو جوړ موږ انصار یادې موږ پتا ایمان راوړې ستا دین او ستا دعوت ته موږ حق ویلي. موږ لکه د موسی علیہ السلام د قوم غونتی نیو چې بنی اسرائیل موسی علیہ السلام ته ویلو فاذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون. موسی علیہ السلام ته وی تاسو ستا رب د لاړ شي او موږ بدل تناس وی تاسو جنگ وکړي. وی دا الله حبیب ته حکم کې برق الغماد یو لری علاقه و د یمن وی که حکم دیو کو چې غیله ځای کنا نمونگو واپس کیو. معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ پاسے سعد ابن معاذ دادا انصارو سردارو ویدا اللہ حبیب کوي چې دریاب لور ټوب کوي کوي چې اور لور دن نشي زمونږ ور پشاګت نه وستاد حکم انتظار. حضور صلی الله علیه وسلم وی زئی د الله بنوم باندې او به ورته وی چې ماته الله رب العزت بیګا د کافرو د هلاکت زئی له خو دا د حضور صلی الله علیه وسلم سوا معجزه وی د کافرو د هلاکت زایونه ماته الله بیګا خو او چې کله دواړه لخر مخله شو نو حضور صلی الله علیه وسلم د خله مبارک نه وروت وی هذه مکه دا مکه مکرمه دا د خپل جګر ټوکړې در لبار رو ورغول. هغه سرداران چې ټول عمر د اسلام دشمنی کړي وا په حضور صلی الله علیه وسلم لري چولیو په غټو ویشتو صحابه کرام به په سروت کو چول هغه ټول کافر الله د بدر میدان ته سکل را بارک او ټول صحابه او نبی رسول الله الله ته جوړ ټول اشبه حضور صلی الله علیه وسلم سکو الله ته جوړ او په خپل دعا کې دا وی یا الہ العالمین دا لغون ته ټوله مې روسته کدا نن د کافر او د زناور د لاس شهیدان کې الله ستا عبادت کول والا په پزمک پاتې نشي او الله غو کوم وعده چې دکړي الله غو وعده زموږ سره پوره او دې کې جبرئیل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغه حضور صلی الله علیه وسلم باندې وای کله چې نبی رسول الله مسکل یا دعا به غفتا نو چا چې ولدا سے قتل دا غزړو کې بد جړه جوش راغی. نو د کم انسان دعا چې بنده جړای رب العالمین عرش او د الله پر رحمت کې وسمر جوش تا وای. نو ابوبکر رضی الله عنه ټینګ نشو په حضور صلی الله علیه وسلم ورمنډه کا او شاته طرف نه ونیو وی بس کړه الله حبیب او نبی علیہ السلام چې دعا بس کا وی زیر والے د جبرئیل امین علیہ السلام په اسمان سور دی او داغه په غاخونو باندې لکه سړی منډ اور کی اصله وی دوړي پرتی دی غاخونو باندې جبرئیل امین علیہ السلام او الله 1000 فرشتي دا بدر ترولې 1000 فرشتي الله بدر ترولې غلي او دی غزا کې د نبی علیہ السلام سپینه جنډا وا
حضور صلی الله علیه وسلم مختلفی جنډې په جهاد کې استعمال کړي. مصعب ابن عمیر رضی الله عنه یو صحابي نو د مسلمانانو جنډه داغه په لاس کې او دوه توري جنډې په غزوه بدر کې استعمال شوي. هغه یو د علی رضی الله عنه په لاس کې او بل د انصار یو صحابي داغه په لاس کې نو دوه توري جنډې وي او اصل کې جنډه د مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ په لاس کې او رب العالمین فرشتے رولی گلی 1000 فرشتے رالی او باز کافران هم داغی مشاهده کړي لکه تاریخ کتابونو لیکلی دا جنگ چکیږي باز خلک په دې نیت ورغلی چې ززو خو به شکست خوري او سبت پاتې شي نو مونږ هم سراړو نو د قبایل خلک راغلی یو دوه پکې غر لختلی او ترور واره روایتو کې راغلی غيو په کرستو اسلام وروړي خپل حال ذکر کوي چې ترا اور واره په دې نیت راغلی چې زسو خو به شکست خوري مونږ هم سلوټ مارو نو دې کې وریاز رااله او وریاز کې داسې اوازونه واورېدل چې اقدم یا خیزو موي د حضرت جبرئیل علیه السلام د اس لقب نو هغه شور سره وای دومره شور د اسونو راغې چې هغه یو کس خو پکې برداشت نو کوډیو چاودو دی یې وجنو دا بل به خود پرې 1000 فرشتي دا الله رب العزت رولی گلی ډیر صحابه چې کافر ته ور رسیدل دې ور رسیدو نمخ کې وداغه نصر ورزیدل ندای په پوه شول چې دا څوک بل چا قتل کو عباس رضی الله عنه یو داسې صحابي نیول چې دا قد وړو کې عباس رضی الله عنه چې مدینه منوره لراغه ویغه کسان خوخکاری نه چې تړل نیول هغه صحابي وزي حضور صلی الله علیه وسلم ورته چپ فرشتو تړل کول او قید کې خلق راوستل او نبی علیہ السلام درې ورځې دیرو او الله ګوره انتقام اخلي. اهل علم لیکلي مکه مکرمه کې ابن مسعود رضی الله عنه دا غلام نا توحید خبره او کو ابو جهل داس په مخوالو چې د مخنه ورته ویني روانه وای دي کې جبرئیل امین علیہ السلام په تبسم راغی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته جبرئیل دا د تبسم مقرر هغه وخت کې سولوي. ابو جهل اصل کې یو دوه نوجوانان ورونو قتل کړو د مور ډېر لوی تربیتی بخاری شریف روایت کې راغلی مور دې دوه بچو لوي چې زما شوده بتا سول ال حلال وی چې ګره میدان کې رسول الله आवाज کړی ابن مسعود رضی الله عنه ایمان یو طرف لم وړو کې نوجوان ولاړ دې بل طرف لم زکه چې له بلوغ تب ورسېدو حضور صلی الله علیه وسلم بیا سکول بیا به ورته د جهاد فی سبیل الله اجازه ورکول بعض صحابه واړو او په پنځ بیزان جت کړي نه دومره شوق د جهاد فی سبیل الله چې زدن ښکارا شم او مال اجازه کیو صحابي له اجازه کو نابل وی الله حبیب د ایمان سے تکړه هونه او تعالی اجازه کو مال اجازه ته کې مال په فرضونو راوړ چې په فرضونو ورادل ابل صحابي ته وای چې مال ځان راغورځو تعالی په هیڅ اجازه کړي چې مال اجازه کله چې امت مسلمه کې د شهادت دومره شوق او د جهاد دومره شوق وي نو بیا کافران سر نشي چتونه. ابن مسعود رضی الله عنه وای زه خفه شو ما وی چې دې پلم رانا یو تکړه ودا د انسان طبیعت وای دي کې ابو جهل صفونه جوړای نه دا یو معشوم ماته وای چې یا عم ترا ابو جهل کب ته وی ما ولې ته ابو جهل سکے وی ما اوریدلی چې د حضور صلی الله علیه وسلم لري تکلیف رسول بیا قبل ته پوسو وی ما ولې دغه وای دا خبره به خلق پاتې شو دواړو پور منډه او بس روي غرزول قتل خدای مرشوه نه دي زخمی کو همړ نو نبی رحم السلام چې کله جنگ ختم شوی دا کو ورشي غلعين قبضه کې نو د کې ساغړې دلا ابو جهل کې ورته وخت کې علماء لیکلي وي د دې امت فرعون د موسی عليه السلام د فرعون نه خطرناک هغه په ځن کدن کې کلمه ویلې و دغه وخت کې پیمانه لري اوله پسینه کې ناسو سره ته پرې کول نو دغه وخت کې د غرور خبرې کوي روایتو کې راغلي ابن مسعود رضی الله عنه ته وایي و د ګړو سرون کې په سمر لوی سینه ناس ته خود دې سینې د ناس ته قابل دی دغه وخت کې غرور او تکبر هغه کې لا برپور پروت دی ناغه سر ته پرې کو دی پوزه کې ولتار واچو او ځان پسې راخو جبرئیل امین علیه السلام راغې وی الله والا حبیب ته وای نبی علیہ السلام ته وای مکه مکرمه کې چې دی جابر سپېړه ور کړی وا او ز په تبسم راغله مغدا کار دی چې نن خدای سپېړي ور کوي خدا چې دلاړو د نظر سخکاری نه چې دا خو غلام دی او سه حیثیت نشتا دا ولدي پوزه کې تار چي
او دا به راوړي لپوزه کې ولا تار چولې او راخل رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړو یو سلیرش لاسونه قلیب بدر لو غرزوي یو کوی او شاړ کوی ناغله ور غرزول او حضور دا د هر پیغمبر معجزه ده چې د قوم د تباہی نفس د قوم سره خبره کړي حضور صلی الله علیه وسلم درې ورځې بدر میدان کې دی او پدری مرز د کوی غاړه تراغه او دایره ما چې در لسوی هغه حقوق نه نو عمر رضی الله عنه ورته دا الله حبیب ته داسې جسو سره خبرې کې چرواح نش وې دای تاسو نه زماده خبرې خیر وې ما چې سوي حقوق نه ما خو تاسو خیر خوای لټولا ما خو تاسو خیر طرف ترابل لې او تاسو د خیر خوا سره اس مینا او محبت نکول په دې ترتیب د حضور صلی الله علیه وسلم زوای عزتمند جهادونه شوي او داسې څومره غزاګانې شوي د مدینه منورې ټول ژوندون د حضور صلی الله علیه وسلم دا په جهادونو کې تیر دی وګوره جهاد لکه څرنګه ظاهري اسباب سره استعمالي دي کې به भरपूर توجه ی الله طرف ته مخکې جمعو کې تاسو لویل شو چې دانن په مسلمانانو تکلیف دی دا د پخوانه د امت په نصیب کې دا امتحانات الله لیکلي په داسې امتحاناتو کې ګوره کورونو کې موایي الله طرف ته متوجه شي منځونو ته زور ورکړي دا څومره منکرات دي شکلونه د شریعت نه خلاف دي اخلاق د شریعت نه خلاف دي پټې وی سیار او ګندګری کې مو تاسو وایي چې يهود او نصارا او امریکا انګريزان زموږ دشمنان دي کنه نو د دشمن شی دی ولې پوجره کیخه او پورته دی ولې دن کړي دا غټې وی ولې ناشته کته چې د الله رسول زما پیغمبر دی نو تعالی قران درکړي الله سکی نن مو قران نه دا امرګره نه سي دی یو ځل جمعه د چا قران راوړو وای را لوي استاد دا په جمعه کې کیږي ما ولې ولې وی مونږ ټیوی روړې نو مور را لوي چې دا قران شریف جمعه له اوسه وشي په خدا حال له مسلمان بیا وای دا الله مدد را نه وی مونږ ټیوی روړې نو مور مې را لوي چې دو کدا قران شریف استاد لور کې جمعه کې دی یو مسلمان په کور کې چې د جمعه د قران د کې خودو زې پاتې نشي نو مدد د الله به مونږ تاسو سره څنګه راشي نو کوم تاسو وایو ټول وایو کنه چې کافر زموږ دشمنان دي نو ایمان سره وعده کوي چې د دشمن شی به کور کې او لاسو کې نکېدی دا ټیوی او دا ویسیار او دا ډنګ ډونګا دا کافر زموږ استاد د ایمان او اخلاق خرابېدو د پاره روسي قران کور کې کېدی قران ولولي احادیث مبارکه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د خپل مظلوم مسلمانانو غره دا زموږ استاد ایمان دی چې هر مسلمان سره به غم او درد کې موږ شریک شو دا هر مسلمان غم زموږ غم دی دې باره کې فکر من شي مالی تعاونم کوي د مسلمانانو سره جانیم کوي دای د پاره دعاګانې مغواړي دا ځان د پاره دعا ده الحمدلله مخکې جمعه کې ویل شو کم ځای کې چې امامان دي مخکې ضرب مومن کې د قنوت نازله غ ترتیب خول نو خپل امامانو ته درخواست کوي قنوت نازله شروع کړي ځکه دا یاد ساتي حضور صلی الله علیه وسلم څومره موکو کې کافر الخيري کړي دا خبره چې کافر الخيري ندي کړي دا د ناپوهي خبره ده عموما خيري ندي کړي ټول مطلب چې ټول ملت هلاک شي او خيري کړي تاسو قران والا طالبان پويږي مکه نه چې کله هجرت کو نو اللهم سنین کسری یوسف الله مکی والو زستاد دین د وجن رو شړلم دا سه قحط پیراولی لکه یوسف علی السلام په زمانہ کې چې داغه په قوم قحط راغله دا سه قحط په عربو مسلط شو چې ګندګي به خوړه اډو کې به خوړل مردار به خوړل او هغه دشمن دې ته مجبور کو چې د جرګي په تور مدینه ته لاړ دارنګ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باز کافر له په موس کې یو میاش خیری کړی کله چې پیغمبر چولیو مکه مکرمه کې ابو جهل ویلو چې څوک دې چې لاړ وشي او د فلانې محلې ناغه د خان لره براړي او چې دا نبی رسول سلام په سجده پروي چې په دې سټي ولا واچي نو هغه شانو کې لري را او باغ مبارک سره کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم سر نشو چتو او صحابه او باز کتل خو دې یری غد نشو کوله او بیا الله حبیب او دوی خواندل یو بل خندا د وجنه دا کافر په یو بل ورغورځیدل حضور صلی الله علیه وسلم چې کله سر مبارک نه لری لرشو نو لاس پور تکل وی اللهم علیک بی جهل الله دیرونی سي سمره چې ناسو د یو نوم واغسو خیره ولو او د کم نوم چې اغسته ناغه په بدر کې مردار شو یو نوم یې اغسته کله باز صحابه په قید کې نو په موس کې دای نوم اغسته کله باز روغ کله تسکړي خیری کړي په ګڼو مکو کې کچري غشمیري ناغه نډیر تعداد جوړیږي چې حضور صلی الله علیه وسلم محاربین او کافرو ته خیری کړي
ډېر کافر ته حضور صلی الله علیه وسلم سکړي او نو قنوت نازګر دا حسبنا الله ونعم الوکیل وای صلات حاجت کوي تلاوت کوي او برپور الله طرف ته کور کې مین د خويندې دی تم ترغیب ورکړي او خپل الله رب العزت طرف ته متوجي شي چې دې ظالم جابر کافر د الله صلی الله مسلمانانو ته امن و امان ورکي الله دا جنگ په خپل منځ کې واچي الله په زړه کې روب او ير واچي هر ځای کې مسلمانان پریشان کړي الله خلیج کې پاک بیت المقدس ته پاک کی دا ملکونه ته پاک کی ټول مسلمانان چې پریشانای کې جوړي هغه ټول چې الہ العالمین خلاص کی او په خپل قهر او غضب سره رب العالمین هلاک دعا وغواړي چې الله بعض مرګري شهیدان شي دا کشمیر جهاد کې د دې شهداو د پاره ګوره په دې اعتبار باندې دعا کوي چې دا غي شهادت الله قبول شهید خو چې کله شهادت قبول شي نو یوازې سکه چا بد او یاو کسانو نورو مغفرت ذریعہ الله ګرځي شهدا ول چې سوال کوي نو دا کوي چې الہ العالمین ته شهادت په خپل دربار کې قبول وکړي څومره مسلمانان پریشانو کړي الہ العالمین تمام امت مسلمه پریشانای ختم کړي الله د امت مسلمه په منځ کې اتفاق او اتحاد راولي الله امریکا او روس او دارنګ اسرائیل او دارنګ هندوان سکان سور محاربین کافر دی الله ټول هلاک او تباہ کړي الہ العالمین د امت مسلمه هر قسم کمزوری استاړوان دي الله ته ارحم الراحمین الله ته زموږ مدد او نصرت وکړي الله د تمام مجاهدین فی سبیل الله مدد او نصرت وکړي الله کافر نست نابود کړي الہ العالمین دین له چپلار کې رکاوټ جوړ شي یا الہ العالمین د دین لار نه رکاوټونه لري وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله و اصحابہ اجمعین.